رمټ دی جوړ دی د اوبو څه مسله نشته نو شریعت درته وایي چې ته که د لامبلو ضرورت وي لامبې به او که چېرته د اودس چرندام ضرورت وي نو هلته به د مونځ دپاره د عبادت دپاره چې د کومو دپاره پاکي لازمي ده هغه به کوي اوس انسان دی په نورو ځایونو کې قانونونه سخت دي چې بھائی دا قانون دی که کې وکړه او که نه کې مه کوه که ودې نه که جرم دی وغیره اسلام د انسان چونکې د الله د طرفه دی او الهي مذهب دی د انسان د هر صورت خیال ساتل تا ته وایي که په ولاړه مونځ نشي کولی خیر دی په ناسته کوه په ناسته نشي کولی خیر دی په اشاره باندې کوه اشاره هم نشي کولی نو بیا هم صورت جوړېږي څه ته ډډه ووه مونځ وکړه خو لیکن دا یې نه دي ویلي چې ته کولی شي او که نه خو ته به یې په ولاړه کې دکه شان اسلام ته ته وایي کوم ځای کې د اوبو ګنجایش نشته یا اوبه شته نه یا ته استعمالولی نه شي ته قدرت په اوبو نه لرې نو تا ته بیا اسلام وایي ته تیمم وکړه تیمم وکړه اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ که چېرته تاسو خپلې بیبیانې مسه کړي مطلب دا دی نزدېکت هم ورسره کړي او جنابت حالت کې به دا باندې غسل در باندې اورېدلی یا ته چې دی نو د اودسماتي نه راغلې یا چې دی ته دا چرندام وغیرہ ضرورت ته یا بیماری نشي استعمالولی وبو یا مسافر نو اسلام تا بیا دا وایي شریعت تا بیا دا وایي ته تیمم وکړه تیمم چې دا د اودس قایم مقام دی موږ تاسو یې پېژنو چې کم کسان اودس چرندان نشي کولی نو دی به تیمم کوي خو په کوم صورت هغه درته خو تیمم په ابتدا نه نه و ابتدا کې تیمم نه و د غزوې باره کې اقوال شته خو بیدا مقام خلیفه یا خلیفه ذوالخلیفه تقریبا هغې سره نږدې دغه د عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د بخاري شریف حدیث دی او د مسلم شریف وی من د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قافله کې په دغه قافله کې وی زما خار دا وشلیده ذات الجیش وغیره وی دا خان مې چې وشلیده نو رخصه چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رڼایې لپاره چې تیاره و شپه وه زمونږ ته ټولو صحابه او په خپلې تر سهار د رڼا پورې انتظار نو چې انتظار یې کو عموما به رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو په داسې ځای باندې اچو چې هغه ځای کې به اوبه وي په دغه پیره چونکې دا و بس ناګهانه یو واقعه وشوه پته خو چاته نه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ځای باندې پړاو وکړو لوی لښکر و صحابه والد صاحب هم پکې د دي ابوبکر رضی الله تعالی چې هغه ځای کې اوبه نه وي او اتفاقي کار دا و چې سحر رانږدې شو نو صحابه یو بل سره خامخا خبرې کولې چې دا هو د سیدنا عایشې رضی الله تعالی عنها دا وجه مونږ ایثار شو کني مونږ به یو اوبو ځای ته رسېدلو دا خو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ګران دی ای سر د مونځ غم اوس د مونځ ټیم هم دی چې اوبه نشته نو مونږ به څه کوو یو صحابي نوم پکې ابوبکر صاحب ته وایي چې دا ستا د لور د لاسه او مور بیبي فرمایي ابوبکر صاحب زما والد صاحب چې کله په غوسه کې راغی ما پسې نو چې وی کړه نو زما په پتون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک خيو او د شوی
هغه خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوند دای کور والا دا مونږ ته د کور آداب هم خو چې ژوند به څنګه دی طریقه به څنګه ژوند کې به خوږوالی څنګه راو خیر نو نور مراد رسول الله دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سو ویل نشو او غوسو نو داسې زوانم په دې تشو کې پتا وکړي چې ستاده وجه چې دا دوبر دا غلور و په ټول صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم تم تکلیف دیو نو ازما چونکه په پتون باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک نو زدا سي اونړه کېدم د ډېر دغه دا وای بیا خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوښ شو نو بیا خلکو ته وی چې مبارک شه الله رب العزت آیاتونه را نازل کړ او الله رب سورۃ المائده نورم روایات دي مختلف د امام بخاری سے وہ جمهور رائے تقریبا عمدہ کی طرف تزي چې سورۃ المائده کې چې کوم آیات ته داړو باندې د تیمم متعلق نازل شوه الله رب العزت آیاتونه نازل کړو چې کله تاسو بیماران یا په سفر کې یا چې دینو وبنشتا وغیرہ نو بیا ته چې دی تیمم فتیمموا صعیدا طیبا پاکه خاوره باندې چې پاکولم کوي په هغې باندې تیمم وکړه د ځمکې د جنس نه چې کوم یو څیز وي چې د ځمکې د جنس نه وي او په اور باندې نه سوځي داسې ګټه چې د ځمکې نه وي خو په مثال په طور دا خو خښته ده دا خو سوځېدلې ده او پخه شوې کومه ګټه یا شګه وغیره خو چې د ځمکې د جنس نه وي الله رب العزت فرمای په دې باندې تیمم وکړي نور تاسو چې کوم په صادرونو مادرونو کوي یا یو سبل سنو کو خوره پې نه یو په صادر تیمم کې تیمم پې نه کړي نو فتیمموا صعیدا طیبا الله وی په دغه پاکه خاوره باندې تیمم تیمم په دغه باندې وکړه اوس چې ته مسافر او ته په سفر روان او تا د اوبه خیري خو ته په یو داسې ځای کې چې تا ته پته ده چې زه یو میل کې اوبه ما ته نه میلاویږي او مونځ رانږدې قضا کېږي نو بیا به ته تیمم کې دکه شان هم په دې جومات کې ناست دی خو ته وایې که بار وځم نو دې ځای راته دشمنان ناست وي او هغه مې مړه کوي یا دې ځای یو درنده دی هغه را باندې حمله کوي بار او ته د یارې بار نه شي وتی حقیقت کې یاره وي نه شي وتی نو اگر که تا ته اوبه دغلته مخامخ دي تا سره خوا کې دي بیا هم تا ته شریعت وایي چې ته تیمم خدا عبادت مه پرېږده مونځ دې په خپل ټایم کې ادا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یا ته داسې بیمار چې تا ته پته ده که زه دا اوبه استعمال کړم نو زما دا بیماري دا زیاتي خو چې څه ته بیماري وي معمولي سرخوږي مرخوږي دا خو په هر چا څه ناسبي وغیره نه چې څه بیماري وي او دا زیاتي یا ته روغ را مټې خو تا مثال په طور داسې علاقو ته تلي هغه اوبه داسې دي داسې یخې دي که ته وایې دا مې دې له ګوتې وړل دي او بس دا خو به ما تباه کړي بس داسې بیمار به شم چې هغه کېدو به نه نو بیا هم ته تیمم والی شي بیا تیمم سره که په خوله باندې نیت کې هم ښه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله نیت کړی ده حج او د عمرې دپاره یې کړی دی د هغې نه ثابتېږي قیاس یې ته په نورو کولی شي خو که په زړه په خوله نه کوې نو د زړه نیت ځکه چې اکثر موږ د خولې نیتونه چې کوو نو دې خوا رانه تکبیر الله لړ شي د هغې هغه ثواب رانه لړ شي او موږ لا د خولې نیت نه ختم بس د زړه نیت دی بیا نیت دی خو نیت به دا عبادت مقصوده دپاره کې داسې عبادت چې هغه بغیر هغه په خپله به ذاتي مقصود وي هغې نه بغیر د پاکۍ نه نه کېږي لکه مونځ دی جنازه ده نو دې ده چې تا کله تیمم وکړه
بیا ته په دې باندې نور منځونه هم کولی شي په یو تیمم باندې تر څو چې تا ته دغه حاجت وي بیماري وي اوبه نه وي یا دغه یره وي د دشمن تر څو چې دا وي نو دکه تیمم ستا برقرار ته به یو مونځ هم کولی شي او لس هم پې کولی شي ته به د قرآن تلاوت هم کولی شي او په یادو مذهبي یادو باندې خو بغیر ته دغه نه دا د تیمم خبره بیا چې کله پس سیزونو او دس ماتیږي هم په دکه سیزونو تیمم ماتیږي خو یو سیز پکې زیاتي دی هغه دا دی چې انسان کله په اوبو باندې قدرت حاصل شي نو هم تیمم ماتیږي مثال پتا ورته تیمم وو بار دی کې درنده او یا دشمنو وغیرہ هغه حمله کوله خو چې تامون مندوکو وغیرہ بیا رستو هغه یاره ختم شوه د دشمنه نو بس تا تیمم خود به خود مات شي دا یو اوس وخې به څنګه تیمم نو ما د دې په پاکه خاوره یا د ځمکې د جنس نه چې سم وي چې په اور نه سوځي ځکه ځمکې جنس خو بیا لرګي نو خو به وسوځي نو ځمکې یا دغه خاورې له به یو ګزار ورکړي بیا به راوچت کړي او که معمولي سنډې به صبح سنډې دا طریقه ده خو حدیثو کې دواړه قسمه راغلي داسې هم راغلي د صحابو متعلق چې هغوی لاس معمولي سنډلې دی او داسې هم راغلي دي چې صحابو لاس د سره د خورې نه دی پاک نو بس ته او د معمولي ځمکې له د ضرب ورکړو باندې بیا به چې معمولي داسې ووې نو چې داسې دی کو بیا به په مخ باندې راکاږي خو د مخو اکثریت خلکو یا تجربه نه یا یې پریکټس نه کړی نو دی په یو ځای مخ ټول نشي راګیرولی نو کوشش خدا پکار دی چې بس په یو ځای پې راشي راګیری خو که څوک یې نشي راګیرولی نو بیا به لاس تر حد د مخ نه نه جدا کوي تر څو چې ټول مخ نیمسه کړی که لاس یې را جدا کو دوباره دی و چې یو ځای پکې پاتې بیا هغه ټچ کوي نو بیا په هغې باندې نه کېږي دا مسئلې یادې کړه دا هر چا دپاره دې پته نه لګي دا خو دنیا ده هر قسمه حالات په انسان باندې راځي نو دا یو شو او دویم ضرب په بیا ورکې ځمکې سره نو بیا به لاس لږ وسنډي او که نه سنډي نه دي سنډي بیا به چې دی دکه شان په لاس باندې راشي او په دې لاس یې به سوځی نه کړي دا د ده تیمم شو اوس یې پرې څونه عبادتونه کوي کولی شي پرې به وقت ضرورت دا قایم مقام د ودست او دا داسې نه ده چې بد څیز دی د دې کې تا ته داسې ثواب میلاویږي د ضرورت په وخت باندې لکه څنګه چې دا د په ودس میلاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زمونږ دپاره درې څیزونه دا خاصه ده د امت الله ګرځولې ده نو درې په دې حدیث کې یاد کړي دي د صحیحینو روایت کې تقریبا نو دا نه ده چې نور شته نه دې حدیث کې به طور خاص درې یو دانی جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زمون دا صفونه خدای داسې ګرځولي دي لکه د فرشتو صفونه دا موږ چې څنګه قیام کوو قرات کوو رکوع سجده وغیرہ فرشتې هم د کشان نو زمون صفونه د هغې د صفونو په شان ګرځولي او دویم نمبر دا چې الله رب العزت زمونږ دپاره ټوله ځمکه چې ده نو دا جومات ګرځولی ده چې کله ته جومات ته نشي راتلی تا ته څه عذر وي نو ته په مخ د ځمکه هر ځای کې خپل عبادت ادا کولی شي دا د دې امت برکت دی په تېرو امتونو کې دا نه عیسائی یهودي یا نور چې څونه مذاهبو هغوی به دا که د دنیا په یو سر کې مو هله به عبادت قبلېده چې خپل عبادت خانې ته به ځان رسو او تا ته وی بانګې وی پټي کې ته ولاړ او ته چیرې د ماښام ټیم دی په جومات ته ځم نو دا مونځ رانه قضا کېږي په پوله باندې ودرېدې بس تا لپاره دغه جومات دی تا له خدای پاک اجر درکوي ټیک ته هغه د جومات نه بې فضیلت هلته کم وي خو لیکن ستا ثواب د فرض مونځ او فرض مونځ ادا کېدل د هر څه برابر شو او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العزت موږ له دا خوره پاکه ګرځولې تېرو امتونو دپاره تیمم وغیره دا څیزونه نه
هغه که هر قسمه حالت ځان به په اوبو پاکو. حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ غالبا دی هغه وای غالبا هغه دی یا بل صحابي دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ وای ما باندې غسل وړې د یو جنگ غالبا سلاسل جنگ یا بل جنگ سلاسل وغیرہ وای په ما باندې غسل وړې دو نو ما ساری چې دی حالاتو ته وکړه یخني ډیره زیاته وه او ما وی که غسل کوم نو هلاکېږم ما تیمم وکړو د سارې مې صحابو له هم جمع ورکړه چا له مې جمع ورکړه صحابو له نن سبا څوک بیماري وي مون نه شم کولی ته به ورته یې لکه ولې اوبه نه شي نه اوبه استعمالولی شم خو دا چې دی وکړه چې زړه مې نه غواړي بیا که څوک نه شي استعمالولی ورته په تیمم کوي زړه مې نه غواړي زړه یې نه غواړي دا یو دوه مشران خو ما ولیدل زړه مې نه غواړي نه غواړي او په دغه حالت کې دنیا نه لاړ ورشه اوس به دې زړه وغواړي چې مضبوط چونډې درته ونیسي او سړي زویلي فرض مونږ دی نه کې زړه مې نه غواړي خدای درته لار رېښې چې یو نه شي کولی دا بله لار اختیار کړي الله درته اسانه کړو ته زما ته داسې پاکې ته د صحابو نه هم پاکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تیمم وکړه ته د هغې نه هم پاکې او ته یې زما زړه نه غواړي نو دغه صحابي وای ما ولا جمع ورکړله وای چې کله رالو د جنگ نه نو صحابو تذکره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې تا غسل کې مې او بیا دې له جمع ورکړې ما ته وی چې صاحب ما خو تیمم کړی نو ما ته وی چې ښه تیمم دې کړی نو ما ورته چې اوجي ما ورته چې خدای په قرآن کې فرمایي آیات کې چې تاسو ځان هلاکت ته مه ورځوئ دغه آیات ته مې وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي هسې عموما به هغې تبسم کو خو دغه ځای کې راځي فضحکت رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل او غږ یې وی راته ونه کړ بل حدیث کې راځي دا هم غالبا د مسلم شریف روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایو صحابي وای موږ مونځ کو د جمع یو سفر کیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وزان له شاته ولاړ ای به مسله صفا کوله موږ نن سبا هر آرامي توپ صفا کو نه شرمیږو پې هر لوبه کوو په بچي مه ماره لوبه کوي هر په هغې نه شرمیږو خو د دین په مسله شرمیږو ګوره صحابي دی د هغه نه به څوک پاکي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به زیات حیانات څوکي احادیثو کې راځي د بخاري او مسلم روایات دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ځان متعلق فرمایي او بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس اکله کونی سره او زه د غسل په حالت کې ما ځان نشه خلاصول او ور سره روانم کړه نه کړه د استاد یا د مشر سړی ونیسي د لاس نه ځان سره روان کی د کشانه روان وی چې کله هغه چا سره په خبرو شو ما موقع ومنځله بزته او تختید لاړم زر مې غسل کو بیا نه لمغي په هغه ځای نه دي چې چاته تلوي بیمارتی چې سیب دا غسل حالت کې ما نه غوښتل چې تاسو سره په دې حالت ای بس صفا مسله کوله په صفا مسله کې شرم نه دا مونږ چې سکو په دې کې شرم دی پاغي او شرمېږي شرم پکارون د دې په مسله شرم نه پکار پاغي ځان پویول پکار دا خو زما استادین دي زم مسلمان هم تم مسلمان قبر کې بس دا به کله زده دا شرم کیسې خو نه خیر نو دغه صحابي وی ځان له ولاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب لاندې یا تا مونږ نه کوم سره ته ولې ځان له ولاړ هغه ورته وی سه په ما هو غسل وړېدل او بشتنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تا به تیمم والیو کنه بیا به مونږ سره مونږ کړو تیمم حاله مونږ وکړه نو دغه تیمم لازم هم دی چې کله سړی چرندام نشي کولی او دک شان ورسری ضرورت هم دستا سړی په د غسل نه پاکي کوم دک یو تیمم دی او داسې پاکیږي څنګه چې سړی غسل وکړي په اوبو باندې با وخت ضرورت چې سخته سړی بیماری زیاتېږي یا داسې زیری دی وي که دا اوبه استعمال کم نو بیا چې دی نو بیماریږم یا یاره د سخته د دشمن کبار وځي درنده پې هم لګوي دشمن ورته ته یقین نه چې کوي یو خو زمونږ ستاسو هغه روجې ته هم چې چل جوړ کړي روجه را راشي موږ وایو موږ بیماران
هغه بیماری نه چې حقیقت کې بیماری وي، حقیقت کې یره. نو بیا د ایکای مکان دا تیمم دی. نور په بالا حدیث دی، تقریبا یو 20 احادیث په مانن کته خدا موقع دومره نه. نو پکار دا دی چې طریقه موږ زکو او کم ځای کې ضرورت وي چې هغه یاد. نو ته ما ته ووایه چې کله ته اوبه نشي استعمالولی، په ولاړه مونځ نشي کولی، یا چې دی مطلب چې بس ته یو حالت کې نشي کولی، نه یې بس خدای پاک وایي که په ولاړه نشي کولی دی دویم حالت ته منتقل شه، په ناسته کوه، په ناسته نشي کولی نو په اشارې کوه، یا دا کشان اوبه نشي استعمالولی نو تیمم وکړه. ته وګوره حالت نه بل ته بدلی، خو تا ته دا نه وي چې دا مونځ پرېږدي. ان دا هغه صورت چې بهي ته نشي کولی، هېڅ لار نشته، نو بیا خو بس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیا خو شریعت تا باندې ګناه نه ده راغلی نه څنګه چې نابالغ ماشوم. نو د دې وجې الله دې موږ او تاسو ته پوهه راکړي، الله دې راله توفیق راکړي. ها کوشش کوئ مونځ کوئ، دا په موږ او تاسو لازمي دی، او دکه شان دا مسائل دا یاد کو، کم ځای کې ضرورت وي نو هغه مسله به هلته کې تو دا لګوي او هغه ځای کې به په هغې باندې عمل کوي. مونږ کوشش کوو خپل هم ځان لرې ساتو او کشران هم دکه شان.